چې یو سړی د ځان حدیث جوړی د هغې نسبت جناب رسول الله علیه الصلاة والسلام ته کوي دا یو لوی آفت دی یو لوی مصیبت دی زموږ په دې عالم کې جوړ شوی دی د وجې نه چېرته یو کس تبلیغ ته تللی چا ورله د لور نه تپوس کړی چې څنګه بابا دې څه شی یاد کړي که نه ویې ویلې چې و تکړه شوی دی د ځانه حدیث جوړی نو په دې امت کې چې څوک د ځانه حدیث جوړی د ځانه د یو خبرې مضمون برابروي د خلک د الله سبحانه وتعالی په لعنت باندې اخته دی رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی وإن كذبا علي ليس ككذب على أحد ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار یو سړي چې دروغ وتړله په بل چا باندې دا دومره دروغ نه دي خو چې په ما باندې چا دروغ وتړله زما په باره کې دروغ وویله چې ما یو خبره نه ده کړې د هغې نسبت ما ته وکړي دې ډېر غټ دروغ وویله بیا ویل د دې دروغ دغه به صحیح انجام به صحیح ویل فليتبوأ مقعده من النار دا سړی د ځان دپاره د اور یو ځای برابر کړي د ناستې نو څومره لویه ګناه ده نن سبا زما استاد د امت ډېری مسلمانان ډېری علما په دغه باندې چې لکه ته پلانکۍ وظیفه وایه ته پلانکۍ کار کوه ته دا کار کوه ته دا کار کوه د دې دپاره د ځانه وظیفې راویستلي د ځانه کارونه راویستلي لکه دا کارونه رسول الله کله کړي ځینې به ګرځي لکه پلانکۍ ځای کې یو کس د هغه د غاښ دم کوي ځینې ځای به وایي چې لکه پلانکۍ ځای کې یو کس د هغه د سرې مخې دم کوي ځینې به وایي پلانکۍ ځای کې یو کس د هغه د خېټې دم کوي ځینې به وایي لکه پلانکۍ ځای کې یو کس د هغه د دانو د ننکو دم کوي او ځان له به وله په قرآن کې څه آیتونه او دغه شانتې څه احادیث به د ځانه به جوړ کړي حال دا چې رسول الله چې سورة الفاتحه د هر مرض لپاره علاج دی سوه د مرګ خو دې نه ما سوا چې د کوم خلکو د ځانه دا ځینې کارونه راویستلي بل ورځ یو کس په وټساپ باندې میسج وکړو ویل چې یو کس دی ویل هغه ویل ما ورته څه تعویض دغه ویلي و تقریبا ویل چې 1 لک افغانۍ رانه په تعویض باندې خوړلي عالم دی ویل په افغانستان کې دی ویل کار مې ونه شو نو ما ته میسج وکړل چې ته به موږ له تعویض ونه کړي ما ورته ویل چې د الله په لعنت باندې خو ځکه اخته چې هغه در سره داسې کار کړی بله دا خبره چې کوم عالم حق پرست سړی علم ول الله سبحانه وتعالی ورکړی هغه به چېرته هم تعویض چاله ونه کړي رسول الله وایي چې الله سبحانه وتعالی سره شرک دی نو چې کله ته شرک کې ستا به کارونه به دې سره څه حل شي نو دا کوم خلکو چې دې لپاره دا اړې جوړې کړي ځایونه جوړ کړي دا په الله او د هغې په رسول علیه الصلاة والسلام باندې دروغ وایه چې دا امت دې خلکو تباه او برباد کو دا امت کم طرف ته روان دی والله العظیم ځینې وخت کې به سړی خفه شي هر پټکي والا هر واسکټ والا هر پراخو جامو والا د دې امت والا عالم ویلی دی رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به یو ټولې یو سفر د خلکو را روان وي ډېر زیات خلک به وي وایي زه به له ډېرې مینې نه وایم چې اوسیحابي دا زما خواږه ملګري دي راولی ملایکې به راشي دا مخونه او دا ملاګانې به وله په چابکونو باندې ووایي چې ته د دې نه څه خبر وې ستا نه بعد دې خلکو په دې امت کې کم کارونه کړي دي دې مسلمانانو دې پښتنو دې خلکو دا کم کارونه ښودلي چې ته راپاڅېږي او خلکو ته ویې لکه چې چا د یو شکور نه بل شکور ته سل لوبیا ګزار کړله زر لوبیا ګزار کړه الله به جیلي را خلاصي دا په کوم ځای کې دی دا خبره